کچی ته د عمران نه مراد عمران د موسی علیہ السلام شي نو به غرواله په موسی او په هارون علیهم السلام باندې به غرواله په تورات باندې او په بچو باندې تورات نازلېدو به غرواله په معجزو د موسی علیہ السلام باندې به غرواله په نعمتونو د بنی اسرائیل باندې چې داغه په دعا باندې کلبا د چیګټې نه چینه راوته کلبا اوریز راتللا کلبا تر جبین او ورزاد راتلا کلبا په سمندر باندې لارې جوړې ده وآل عمران علی العالمین او مفسرین زید ته ترجیح دیتا دا چې دلته د عمران نه مراد د مریم بیبي پلار دی د مریم بیبي پلار دی وي والمراد بعمران هو والد مریم نو د مریم د پلار نوم عمران او مریم د عیسی علیہ السلام موروا محمد بن اسحاق بن یسار وی دا عمران چو د پلار نوم ایشامو د نیکه نوم امونو او دا هغه نوم پلار نوم میشان او میشا د پلار نوم حزقیا او دا هغه پلار نوم حریق دا هغه پلار نوم یویم دا هغه پلار نوم عزریا دا هغه پلار نوم امسیا دا هغه پلار نوم یاوش او دا هغه پلار نوم جر دا هغه پلار نوم یهوین هغه د یزام زیو یزام د یحفشا او هغه د انشا بن ابیان او هغه د رخی یا رسوخم یا رخیصم او دا هغه د پلار نوم سلیمان د سلیمان علیہ السلام د پلار نوم داود علیہ السلام روح المانی دا شجره ذکر کئی او انشاءاللہ زد قرآن دا خیر پورے پیغمبرانو شجره ویم دا پا دین اتماب که خپل ملنگی دا چه پیغمبرانو رک خلق نو خو چه کلی دا دین کار شروع کلی دینو بے ورک شوی دی بے شڑلی شویم دی بے ورک شویم دی بے وحلی شویم دی بے شهیدان شویم دی دا روح المانی مویا دلتا خازنم بازی شجره ذکر کرده دا زما پا که خپل مقصد و آواغ پورا شو تدزان سر نوٹ کوا وآل ابراہیم وآل عمران ان اللہ استفا آدم دمخ دزمکی تاوی من ادیم الارض آدم علیہ السلام تا آدم زگوی چې د دې مخ د ځمکې نه الله دا پوستکی راټول کړی و دا خاورې راټوله کړې وه او د هغې نه د آدم علیه السلام ډانچې جوړه کړې وه نو معنه پکې دا خپل اصل پرته ده نوح علیه السلام ته وایي نوح وایه دا تفسیر مظهریم ګڼې وجې په سورې اعراف کې ذکر کړي قرطبیم ګڼې وجې وایه نور مفسرین وایه د نوح علیه السلام د پلار نوم لامکو د نیکه نوم متو شلاخو او د هغه د پلار نوم اخنوخ د ادریس علیه السلام زیو او ادریس علیه السلام د بابا آدم علیه السلام زیو نوح علیه السلام چې دا د لقب دی نوح خپل نوم مفسرین وایي عبدالغفار خدا لقب مشهور شوی دی قرآن په لقب بیان کړی دی وجزرا نوح د نیاه نه دی جړا ته وایي او نوح علیہ السلام به ډېر جړل د دې د وینا پسمیا نوح لکثرت نیاه ډېرې جړا د وینا نوم یې ولد نوح ورکړو الله اکبر به دا جړلې په څه باندې بعض مفسرین وی لکثرت نیایا علی نفسه حزم لنفسه پیغمبرانو کې عاجزی ډیرای پیغمبرانو کې تواضع عاجزی ډیرای نو دبا جړل پاک پر ځان باندې یا جړل الله تا بذنوب قومه په شرک د خپل قوم باندې قوم ټول مشرکانو او هغه تداپت وا چې مشرک بخنه نه مشرک بخنه نه یا مفسرین وی لکثرت نیاه
علا غرق ابنه د زوی په تباہی باندې جړل چې دا کافر دی منافق دی یو تباہی هغه د وبوړل دي هغه خو الحمدلله ویلې وا سوره مومنون او چې کله ولا مسله نه منل نو په هغه وخت کې به پیجړل په نه شي په مسله باندې ابراهیم علیه السلام و آل ابراهیم دا اسم مرکبه ده د ابن و رحم ابن رحم معنی څه د سپلار چې مهربانو سبحان بابا ابراهیم ته ابراهیم د دې دوج نه وای چې مهربانو ډیر مهربانو الله اکبر ابراهیم وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین ذریة بعضها من بعض اولاد دیو بعضنا والله سمیع علیم څه مطلب اے جواب جوړی کړه آدم علیہ السلام وغورو نوح علیہ السلام وغورو ابراہیم علیہ السلام وغورو آل ابراہیم و آل عمران وغورو نو څه مطلب دیو نو خدایان جوړه نه لکه نو د عیسی علیہ السلام نه څنګه خدای جوړوي په یوه شی په جواب باندې دی ویل او عیسی علیہ السلام الہ دی نو الله فرمایي دا اولوہیت ته په سر سیدله کته ویل چې غوړه واله پکېو الله وی غوړه واله خو می آدم لم ور کړو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام آل عمران لم ور کړو تاسو وی اے عیسایانو چې هغه الہ ندي نو عیسی علیہ السلام د کوم ځای نه الہ په شکل باندې جواب باندې اذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني اوس ګوره د عبدیت نقطې سره روانې شوې هغه وخرایات کا کله چې ویلې ښځې د عمران حمنا بنت پاقور نومې وایي د دا ښځه چې وه دا د ذکریا علیه السلام د ښځې ترور وه یا ماما کېدو کله چې ویلې ښځې د عمران صاحب اے زما ربا انی نظرت لک ما فی بطنی یقینا ما منښت کړی دا نظرانه مې کړی دا هغه رحم دا هغه څه بچي چې زما په ګېډه باندې دی ګورئ د نیکانو خلکو خوی دا دی چې بچی لا پیدا نه یو د مخکې نه څه وایي الله ستا د دین دپاره به دا وقفي د نیکانو خلکو کار دا دی او ګناهګاران څه وایي که یو بچی مې وشوی لندن ته به لیږم وی کافر به ته جوړې ربي انی نظرت لک ما فی بطنی محررا د نیکۍ خصلت دا دی چې د اولاد نه به د مخکې د پیدا کېدلو نه اراده د دې لري نیت د دې وکې چې دا به د نیکۍ کار کوي انشاءالله دا به د نیکۍ کار کوي انشاءالله چې تا څه اراده وکړه قدرت کار دی الله پاک عقل کوي 2001 کې ازما زوی حنزله پیدا شوی په هغه ورځ باندې موږ پنجپیر نه لاړو درس ختم و نو لار کې راته چا ویل نو ما د ځان څه په کاپۍ کې لیکلي په بله ورځ مې ما هغه ډایري کته چې الله رمضان دی 27 رمضان او زه مسافر د قرآن یم الله کور کې ننوتی نیم د دې نه عالم حافظ جوړ کې خو با عمله الحمدلله حافظم شو عالمم شو او د عمل تاسو دعا کوئ چې الله ته نیک عالم جوړ کړي ځکه چې بد عملی بیا دې ته الله ما خلاص کړي او ما دې ته هغه نه خلاص کړي پوهېږې که نه با عمله بی عمل خو دغه ملا او دا تا یو وخت قصه وانه اورېده الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون دویم زوی می چې کېدو حمزه زه په تبلیغ کې وم غازی آباد کې وم کونړ کې
ټلیفون هم چې وکړو داسې نو ما هلته لیکلي دي په خپله ډایري کې وکان اباه غازیا فی سبیل الله تعالی یوم ولادت حمزه اللهم فاجعله غازیا فی سبیلک او د الله نام دا امید دی چې الله دې وګرځي د اسلام غازی دا په ځای د سبق کې ناستې هم ناسې سبقان مې ویله نیکي نه ویم ښه زما په زړه کې دا نه ده چې که نه زه نیک یم زه ګنهګار یم ستاسو د ټولو نه دا د سبق خبره مې ته وکړه ته اراده کوه الله والا بیا وجود ورکوي